دغه انسان نامه حیات خان وا څوک چې د میراوس تنګیوال په نوم باندې مشهور و. دغه ځای کې دغه قبر جوړیږي، په هغه باندې خاورې په نن ورځ باندې واړولې شوې. د هغه د ژوند په حوالې سره څو خبرې در سره شریکوم. دا چې ما سره ولاړ دی نو دا د هغوی رور دی، د دوی نه اورو نور د هغوی د ژوند په باره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت په مقبره کې ولاړ ما. تاسو ته پته ده چې مشهور اداکار او هغه انسان چې هغه همیشه د خلکو په مخونو باندې خندا راوستې ده، هغه خپلې لمحې د ژوند په تکلیف کې وي، په مصیبت کې وي، په پریشانۍ کې وي، خو بیا هم دغه ستر انسان، دغه شخصیت د خلکو په مخونو باندې خنداګانې راوستې. څنګه دا زما د پیدایش په ورځ دی، شکل هم یو دی او مونږه خاصه پښتاني خو په دې ټوکو ټکالو ته ډېر ماشومان نه لرو. کاکا دا راته ووایي چې د دوی د اداکارۍ ټکي به زه استعمال کما، دا د کوم وخت نه کوله؟ یاره د دې به تقریبا زه خو یم 50 کالو نه زیات برابرېږي. ښه ویلی کېږي دا چې د سکول کې کله طالب العلم و د هغه وخت نه به په سکولونو کې سجازونه جوړولل، شوه کې د هغه وخت نه و. دا بدقه اوس هم دې مو تمام بوزي داسې په وخت کې کنه مونږ شکل یو دی لکه د په ځای به دې به چې تبار مونږ ته لاړو د بس دغه شورونو هغې له به زه تلم دې به نو مونږ خو چا نه پېژنو. ټیک بورډ به د ده لګېدو که به ما لکه زه ځان پېژنې چې دا ما کړی دی. ټیک نور داسې عوام یې نه شي پېژندی چې یاره دا میراوس که دا بل دی که نو مونږ خو داسې خپله زندګي تېره کړه او مونږ خاص کر د عوامو نه ستاسو له ټولو نه مونږ ډېر خوشحال یو. ښه امداد مو سره خلکو حکومت هم سره وکړو. ټیک دې وخته پورې به ټیم دا راته ووایي چې زمونږ په معاشره کې همیشه لپاره د دې اداکارۍ طرف ته تګ او د داسې قسمه میدان ته تګ په کورونو کې د والدینو له طرفه یو رکاوټ راځي، هغوی نه خوښوي. نو ستاسو د والدینو له سایډ نه میراوس لالا ته څه داسې څه رکاوټونه راغلي چې دغه طرف ته مزه؟ یاره مخکې پلار هم جمدي و هغه بس لږ بد ګڼل که نه، خو مونږ داسې خبرې دغه کړي چې په هغې باندې مونږ سره عالمان هم ناست دي، مونږ داسې جوړه غوندې خبرې چې ټیک خلک خو وجه بیو خاندل او دغه وکړه پیغام ورکړی دی حقیقت خبرې او دغه موږ باندې پابندي نشته. زه په خپله ځم اوس هم ما ته چا ټیک کار چین ټلیفون کړی یو شل ورځې پس زه سره ځم ټیک موږ سره سزا وکړه که نه. ټیک دا نه اوس خو دا دی لکه د میراوس په نوم باندې اوس خو هغه پات شو او دغه هم پاتې شو ځکه چې میراوس خو نشي تاسو ته یو اساسه پاتې شو، هغه نوم تاسو ته پاتې او دغه هم یو شان دي که نه لکه پروګرامونه هر څه چې کوي هغه موږ یو شان دغه کوو، خو لکه دا زمونږ د پیدایشي هسې یو دغه ګپې شپې ملتي موږ پښتاني ټیک خاندار او دا ټول دا زمونږ خوریونه دي پکې ډېر موږ خپله هر چا سره لکه موږ چې موږ نه څوک خفه نه شي. ټیک ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه خبره ده. انسانیت هم په یو شکل کې خدمت کړی دی. دا راته ووایي چې د دې بیمارۍ پې د کم وخت نه اټیک کړی دی او بیا دا سنجیده کله شوه؟ دا 2 کالي وشو بیا چې تقریبا 2 کاله نه بیا وروسته کټ یې دغه کړو. نو مونږ خو لکه دا وي چې عوامو ښه امداد کړی دی، داسې حکومت هم کړی دی، داسې ډاکټرانو را سره هسپتالونو کې په دغه باندې څه رکاوټ نه راغلی. ټیک مونږ ډېر شکریه ادا کوو. دا خو تاسو سره عام ولس مرسته کړې ده د حکومت له سایډ نه. دا یو داسې شخصیت و چې د حکومت هم حق جوړیږي، یو فرض یې جوړیږي چې دا انسان یې دروند کړی وی. د هغې نه علاوه د دې بیمارۍ په دوران کې د حکومت له سایډ نه تاسو سره څه نور څه امداد څه وظیفه یا مونږ ته داسې نور دغه نشته، خو داسې د وزیرالله مشیر له طرفه ما ته چاویز یو 5 لک هغې ورکړي ټیک اوس که نه او داسې ډېر د مردان هیدروکي صاحب دي هغوی په طرفه اصل هسپتال کې دغه شوي دي امدادونه شوي دي. ټیک حکومت موږ سره خپل ښه اخلاص کړی دی، بس مونږ ته ګیله نه کوو، موږ د عوامو نه کوو نه حکومت نه کوو. ټیک ډېره مننه، ښاد اوسئ. قدرمنو کتونکو دا وخت ما سره د میراوس لالا په جنازه کې نظیب لالا ولاړ دی
د پی ټی ایم یو ډېر تکړه غړی دی او ډېرې قربانۍ دي او د میراوس لالا سره د ډېر د بچپن یارانه دوستانه د نو په دغه حوالې سره څه لمحې ریکارډ کوو. نظیب لالا زموږ کتونکو ته دا ووایي چې د میراوس لالا سره ستاسو تعلق د کوم وخت نه و؟ د میراوس سره تعلق زما د اویایمې اتیایمې لسیزې د اول سر نه و، چونکې په عمر کې د زمانه 3 کاله مشر و، خو چونکې د الکانې نه سکول نه د تنګي های سکول کې نمبر 1 کې د سبق ویلو لسمې نو پاس کړي د مشکلاتو د وجې نه، او بیا د 50 کاله خو سره زمونږه داسې وخت تیر شوی د کلیوالۍ د علاقې په حساب باندې، او بل دا یو حساس انسان و، د ده به هرې خبرې ته پام و، په ده کې دا عام د ژوند د ټولنې وران کارونه نه و، دا به په نښه کول که په ټولنه کې د چرسو د پوډرو د ناجایزو جاخو جګړو لانجو نو په طنز کې د کې دا کمال قدرت ایښی و، دا جوهر یې پکې ایښی و. که میراوس ته موږ د پښتنو چارلي چپلن ووایو نو دا به ډېر کم وي. هغه ډېر عظیم انسان و، ګوکو ژوند یې د کړاوونو نه ډک و، خو دا وه چې هغه خپل ژوند د یو بهادر انسان په صفت یعنی تیر که یره خوف دا پکې نه وه. موږ د ده په ناجوړۍ کې او د ده بیا د جنازې په مراسمو کې د صوبایي حکومت غیر حاضري لاپروايي یعنی موږ چې کومه دی نو هغې غندنه کوو، او په کار دا ده چې د فن هنر او د طنز دغه بېتاج باچا ته ډېر لوی پروټوکول په ژوند په ناجوړۍ او د مرګ په موقع میلاو شوی وي، نو دا به ډېر ښه کار و. څه بې وخته د مرګي دیوانو یوړه چې په لاس د پښتونخوا ښکلی غمی و. میراوس زنده‌باد. نجیب لالا یو سوال بل کومه چې دلیپ کمار چې کله په هندوستان کې وفات شو نو د انډیا ګورنمنت د مودي ګورنمنت او هندو د موږ دا ګیله کوو چې یاره ټکر مسلمانانو سره بد سلوک کیږي، پر هغه د هغوی یو قومي هیرو او د انډیا په جنډه کې هغه ښخ کړی شو. څنګه ګورئ چې زمونږ میراوس لالا مسلمان مو زمونږ پښتون مو او نن د هغه په قبر باندې جنډه شته، نه د هغه وجود په جنډه کې ونغښتلی شو، دغې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ډېره زیاته مهرباني موږ ګیلې وکړې د پښتنو ثقافت کلتور ته په دې ریاست کې او که مرکزي حکومت دی او که صوبایي ډیر بد کتل شي. زموږ سیاسي مشرانو پسې، زموږ د دین په عالمانو پسې، زموږ په هنرمندانو پسې تاسو ذکر وکړو، هغه چې کوم هندوستان یا انډیا حکومت هغه د هنرمند او د فنکار قدر کوي. دا نورجهان خیشکی چې کومه وه دا د لاهور سره دا کلي پیدایش شو د دې سیالکوټ، خو دا هم پښتنه وه په خټه. موږ دا ګڼو چې د صوبې حکومت دته یو ډیر لوی پروتوکول ورکړی وي او دته چې کومه دی یو ډیر درنښت ورکړی وي، دته مثال یعنی یو پورا او په کار دا وه چې دلته چارواکي موجود وي، دلته د صوبې د مرکز او د کلچر منسټري ټوله موجود وي. تاسو دا وایي چې دی په جنډه کې ښخ نه کړه، د هغه تابوت نه و، د هغه په مړي کې دې ځای کې د لوډ سپیکر یعنی تنظیم نه و، دلته د میډیا دپاره تنظیم نه و، بل څه نه و. نو دا ټولې ناخوالۍ دي زموږ د وطن سره د دې قوم سره کیږي. دا اشنغر خو د کلتور مرکز دی، د بودیزم لیدلی دی، د اور مذهب لیدلی دی، د اوبو مذهب لیدلی دی، دا خو د دې مرکز دا موږ وایو ګنډیرې، دا ګنداره ده، دا موږ وایو بارم خان، دا بهرام د اوبو خو دی، دا موږ وایو تنګې هغه غونډۍ چې په جووره کې تنګي معنا د لفظي تخبې د غره د سرچینه، نو دا خو دی خو تهذیبونه دی خاورې لیدلي او دی عظیم خلک پیدا کړي. د هندوستان ډېر لوړ شخصیات هغه د دې وطن نه یعنی تلي دي، هلته ژوند شوي دي او د هغې هغه مشهورتیا او هغه قدر په هغه وطن کې چې کومه دی. نو
د دلیپ کمار پېښور له راغلی و د هغه ټبر ویل د ده د وجود نه چې به کوم بوی راته ویل هغه د پېښور په هوا کې و د ګلونو په ښار کې اوس څه حال دی دغه ټولې خبرې ناخوالۍ په میراوس د زړه نه خفی زمونږ چې کوم دی نو یو ډېر ستر سړی یعنې مطلب دا دی زمونږ نه جدا شو خدای دې وکړي چې پښتنو کې عقل پیدا شي تنظیم پیدا شي چې د خپلې سماجي ناخوالۍ هم ختم کړي او د سیالانو په صفت په دې دنیا کې ژوند وکړي مننه ډېره مننه نظیف لالا خادم غواړم ډېره مهرباني السلام علیکم